جنگ د ایران شروع دی او سپېړې پکې مونږ وخوړې لکه دا 50 روپۍ پټرول په کومه خوشاله کې ګران شول یار دغه په دې نیم پې لکه دوی خو وي مونږ د ایران نه تیلې لو او لارې د عربو بندي دي مطلب د ایران چې کوم اوس لاره بنده کړې ده که نه ابن هرمز لاره نو اخو د عربو طرف نه په ایشیا د تیل راځي نو هغې سره زموږ تعلق نشته زموږ خو ایران نه تیلې لو بس مونږ ته تیل میلاویږي مونږ ته خو تیلو شارټیج نشته او که نه دا قیمتونه مو د عالمي مارکیټ ته وجه ګران شول مطلب دا چې انټرنیشنل مارکیټ کې پرایس وخته نو آی ایم ایف حکم وکړو چې ال شابه ریټ ګران کې موږ غلامان هم یو کنه نو غلام بس غلام هم دغه ته وی کنه چې ته مالک حکم د به انتظار ناشته موږ د آی ایم ایف حکم د به انتظار ناسیو چې هغه وی ګران کړو بس ګرانی کې را باندې او کنه د انټرنیشنل مارکیټ ته وجه نه ګران شي د شارټیج د وجه ګران شي دي دې مطلب دا چې موږ د عربو نه تیللو د ایران نه تیل نه لو حالانکه موږ ته ایران نه پارتان ریټ مې تیل ملاویږي دا قضیه کې غلامي شو نو نه پوهېږم چې زموږ د تیلو سره د ایران د جنګ سره تعلق دی خو به دا سپېړه راکړه جنګ د ایران یو سپېړه پکې مونږ خوړه خو دې هم بې خو باسه